بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 59 نمبر درس ہے انشاءاللہ. اسماء ظروف کې به ایانا او امسی دا به انشاءاللہ نن دې باره کې به خبره کوو. دا اسماء ظروف چې دي دا اسم غیر متمکن شپږم قسم موږ شروع کړی دی. اسم غیر متمکن مبني دي، یعنی د مبني الاصل مشابه دي، د مبني الاصل په شان دي. نو دا څه حروف چې دا څه پکې د حروف مشابه دي او دا څه پکې چې د فعل ماضي او د امر حاضر دغه د مشابه دي. هغه چې کوم اسماء افعال دي کنه، هغه کې څه بمانه امر حاضر دي او څه بمانه فعل ماضي دي. نو هغه پکې د امر حاضر او د فعل ماضي دغه مشابه دي. او د دین علاوه د نور څو قسمونه چې دي په هغه کې او د اسماء ظروف هم دي. دا د حرف مشابه دي او حرف ګوره اسم غیر متمکن چې دي دا د مبني الاصل مشابه دي او مبني الاصل درې دي. یو فعل ماضي چې څومره صيغې دي هغه مبني الاصل دي، یو د امر چې څومره صيغې دي هغه مبني الاصل دي، او یو څومره حروف چې دي کنه نو ټول حروف مبني الاصل دي. نو دا درې مبني الاصل دي. او دا اسم غیر متمکن اته قسمونه چې دي دا د دریو قسمونو کې د دریو قسمونو په شان دي. نو ځکه ورته د مبني الاصل مشابه وي. د دریو قسمونو په شان دي د اسم غیر متمکن د اته قسمونه. نو ځکه دغه ته د مبني الاصل مشابه وي د اسم غیر متمکن ته. نو اسم غیر متمکن کې د اسماء ظروفونه اسم ظرف زمان دا مونږ شروع کړی دي. اذا متى کیف دا شوي دي. اوس په ایانا امسی مذ منذ هغه وایو جی. نو ایانا معنا د کله اردو کې وایي کب ٹھیک شو. خدا ایانا چې دی کنه ایانا دا د سوال د پاره استفهام د پاره استعمالیږي. استفهام سوال ته وایي. خاجي زه تاسو نه یو سوال کوم یاره پلانې به کله راځي، نو دا مې درنه سوال وکړو. دې ته په عربی کې استفهام وایي. نو دا الفاظ زده کوئ انشاءالله. ډېر ډېره فایده ده، تاسو به مخکې بیا په اسانه پوهیږئ. نو دا ایانا چې دی د استفهام د پاره راځي. لکه ایانا یوم الدین، روز جزا د بدلی ورځ، یعنی د قیامت ورځ، د فیصلې ورځ به کله وي، د فیصلې ورځ به کله وي. خدا یادو ساتي. ګورئ دا ایانا چې دی کنه دا د مستقبل دپاره راځي، د راتلونکي زمانه کې. چې زه تاسو نه اوس تپوس کوم د راتلونکي زمانې باره کې درنه تپوس کوم چې یاره دا فلانې به کله راځي، نو لا راغلی نه دی او نه مخکې تیر شوې خبره درته کوم. زه هم دا فلانې به کله راځي، نو د کله راځي چې دی دا د مستقبل کې درنه د مستقبل باره کې درنه تپوس کوم. نو دا ایانا د مستقبل باره کې راځي چې د راتلونکي زمانې د بارې دپاره دا ایانا راځي. نو دا ایانا چې دی یو خو د سوال دپاره هم دا راځي. او د دې مطلب ده د بدلې ورځ به کله وي، د بدلې ورځ به کله وي. نو دا وی چې کنه نو دا د مستقبل کې ده. او دا ایانا کله کله د شرط د پاره راځي. څنګه چې متا د سوال د پاره راځي، استفهام د پاره، او د شرط د پاره راځي. نو دغه شان دا ایانا چې دام د شرط د پاره راځي او د سوال د پاره استفهام د پاره راځي. نو خو متا چې دی د متا معنی د کله کب یا کس وخت کم وخت، او د ایانم دقه ده. خو متا او ایانه کې فرق سره چې دا متا نه دی دا عام دی. د ماضي دپاره سوال په ماضي کې هم پکې کولی شي، د مستقبل کې هم پکې کولی شي. ٹھیک شوه. او ایانه چې دی کنه دا صرف مستقبل باره کې تپوس کولی شي چې یاره پلانې د پلانې ورځ به کله وي. ٹھیک شوه. یا پلانې به کله راځي. ٹھیک شوه. دقه شان او د شرط دپاره دا هم استعمالیږي. لکه زه تاسو سره شرط وتړم چې ته راځې نو زه به هم راځم، چې ته راځې نو زه به هم راځم، چې ته نه راځې نو زه به هم نه راځم. دغه شرط دې ته شرط وایي. ٹھیک شوه. نو دا ایانا چې دی د وخت معلومولو دپاره راځي. اور اردو کې وایي چې یاره وقت دریافت کرنے کے واسطے آتا ہے. نو دې کې طالبانو دا زموږ پښتانه طلباو دپاره ډېر مشکل وي. نو ایانا د وخت معلومولو دپاره راځي. ایانا د وخت معلومولو دپاره راځي. لکه ایانا یوم الدین، دا ایانا معنا د کله به یوم الدین د جزا ورځ وي. یوم ورځ ته وایي او دین د بدلې ورځ، د جزا ورځ، د قیامت ورځ، د محشر ورځ دغه ته وایي. ټیک شوه. د بدلې ورځ به کله وي. د دې درته زه اول ترکیب کوم. نو ګورئ ایانا چې دی که نه ایانا یوم الدین. ګورئ ایانا چې دی که نه دا اسم ظرف مفعول فی. اسم ظرف چې دی مفعول فی جوړیږي. ښه
مفعول فی او خبر مقدم شو. خبر مقدم ورته ځکه وایي چې د دې خپل د مبتدا نه مقدم دی، مبتدا نه مخکې راغی. ټیک شوه. دا یوم چې دی دا مضاف دی او الدیني مضاف الیه دی. دا مضاف چې د خپل مضاف الیه سره ملو شي نو دا به جوړ شي مرکب اضافي. دا مرکب اضافي چې دی دې ته به مونږ وایو مبتدا مؤخر، ځکه دا خبر نه وروستو دی نو مؤخر ورته وایي، مبتدا مؤخر. ټیک شوه. نو دا مبتدا مؤخر چې دی که نه دا چې کله د خپل خبر مؤخر سره ملو شي نو دې نه به مونږ سره جوړه شي جمله اسمیه انشائیه، یا څوک صرف وایي جمله انشائیه، دا اسمیه ورسره نه وایي، جمله انشائیه. ټیک شوه. نو جمله اسمیه انشائیه ځکه ده چې سوال استفهام پکې شوی دی او دا استفهام چې دی دا چې کوم د انشا جمله انشائیه کم لس قسمونه او په هغې کې اول دی امر نهي استفهام. استفهام پکې دریم نمبر دی، استفهام سوال ته وایي. ټیک شوه. نو استفهام یا جمله چې ده نو هغې ته انشائیه وایي. ټیک شوه. ښه. اوس وایي ایانه د شرط دپاره هم راځي، ایانه د شرط دپاره هم راځي، لکه ایانه تعود نعود، ایانه تعود نعود. نو ایانه چې دی که نه د دې تعود او نعود دغه کو، ایانه ایانه تعود نعود. وګورئ جی د دې ایانه نه پس چې کله دوه جملې راشي که نه نو پوه شه چې دا ایانه د دغه دپاره دی، د شرط دپاره دی، او چې د ایانه نه پس صرف یو مرکب غیر مفید راشي یا چې دی دغه راشي تی دا یو اسم راشي نو پوه شه چې یاره دا ایانه چې دی دا د سوال دپاره دی. لکه قرآن پاک کې دی ایانه مرساها، مرساها. نو دا ایانه اسم ظرف خبر مقدم دی او دا مرسا چې دی مرسا دا پورا مرسا دا مضاف دی او دا ها ضمیر مجرور متصل اسم سره متصل دی او مجرور دی نو دې ته وایي ها ضمیر مجرور متصل مضاف الیه. دا مضاف و مضاف الیه چې ملو شي دا خبر دا مبتدا مؤخر شو، مبتدا مؤخر. دا مبتدا مؤخر او دا خبر مقدم چې راوځي شي دینه جمله اسمیه انشائیه شوه، انشائیه. ٹھیک شوه. دقه شان د ایانه نه پس وګورئ چې کله دوه جملې راشي تعود چې ته واپس شي، نعود نو زه به واپس شم. ٹھیک شو. نو دا وګوره دا ته واپس یو جمله شو، نعود زه واپس شم دا بله جمله ده. نو دا ایانه اسم ظرف او دې ته وایي شرط، شرطیه. ٹھیک شو. دا تعود چې دی که نه دې کې دا فعل دی او دې کې انت ضمیر مجرور متصل، انت ضمیر مجرور نه ضمیر مرفوع متصل د فعل سره دا د کې دا تعود کې انت ضمیر پټ دی. ښه. نو انت ضمیر پکې پټ دی ځکه هغه په دې فعل کې پټ دی نو ځکه ورته متصل وایي. نو دا پکې فاعل شو. دا فعل او فاعل چې رایوځی شي نو دا به شرط شي. او دا نعود چې دی نعود دې کې دا عین دال دا پکې فعل دی او دې کې انا ضمیر انا نحن ضمیر انا ضمیر مرفوع متصل فاعل. فعل د خپل فاعل سره ملو شي نو دا جمله فعلیه شرطیه شوه.
جزا شوه، دا جمله فعلیه جزا. نو شرط او جزا چې ملو شي جمله شرطیه شوه. ٹھیک شو جی. اوس امسه لراشه جی. امسه معنا د پرون، گذشته کل. ٹھیک شو. یو په اردو کې وایي آینده کل، یعنی سبانۍ ورځ ته. نو عربی کې هغې ته غدا وایي او غدن یا غدا. او یو چې دی د پرون ورځ ته نو هغې ته امسه وایي. ٹھیک شو. نو د دې امسه معنا د پرون، گذشته کل. ما ورته اردو کې هم لیکلی. نو امسه اسم ظرف دی. ٹھیک شو. نو دا وایي جاءني زید امسه، جاءني زید امسه. ګورئ نو دی به مونږ ترکیب څنګه کوو؟ دا جاءني لکه زر عالم زما خواله راغی، زید زما خواله راغی پرون، زید پرون زما خواله راغی، زید جاءني زما خواله راغی، زیدون زید، امسه پرون. نو جاء فعل دی او دی نون ته نون وقایه وایي، نون وقایه. دا به انشاءالله په خپل ځای راځي په علم النحو علم الصرف کې. هغه ورسره هم لږ لږ ګورئ نو چې علم الصرف مضبوط وي نو دا نحو به بیا په خپله زده کېږي. چې علم النحو کمزوري، دا علم الصرف کمزوري بیا نحو کې انسان کمزوری وي. نو دا نون وقایه چې دی که نه دا او دا یا ضمیر، دا یا ضمیر دغه دی جي منصوب، یا ضمیر متصل، یا ضمیر منصوب متصل مفعول به دی. یا ضمیر دا د فعل سره متصل دی نو ځکه ورته یا ضمیر منصوب متصل وایي. یا ضمیر منصوب متصل فعل سره ملو دی نو متصل ورته ځکه وایي. نو دا مفعول به شو، مفعول به. خجی دا نون وقایه ځکه وایي که نه، دا یا ضمیر چې دی که نه یا معنا ده زه. نو دا یا ضمیر چې دی که نه دا ساکن وي، ساکن په دې باندې جزم وي. او دا یا ضمیر وایي چې یاره معنی د مخکې حرف باندې زیر وي. نو ګوره فعل ماضي د دې یا ضمیر خبره نه مني. فعل ماضي جاء دې کې چې دا کوم حمزه دی که نه په ده باندې چې کوم زبر دی دا د دې یا ساکن خبره نه مني. دا یا وایي چې د حمزه باندې د زیر شي او دا حمزه وایي چې زه د دې یا خبره نه منم. نو د دې دواړو فیصلې دپاره بیا دا نون راشي. نو دا نون وایي چې یاره د یا ته وایي چې تاسو جګړه مه کوئ او زه به ستا خبره ومنم، زه به ستاسو دواړو په منځ کې درېمګړی شم او زه به ستا خبره ومنم. پس په ما باندې د زیر راشي، ستا چې کوم هغه ډیمانډ دی او ته چې رانه څه غواړې نو هغه به پوره شي، ته چې د فعل نه څه غواړې نو هغه به پوره شي. نو دې نون ته نون وقایه ځکه وقایه معنا ده حفاظت، حفاظت کول، محفوظ کول. نو دوی ګوره د نون وقایه دا جاء محفوظ کو د دې یا نه. نو ګوره جاء هم په خپل حالت کې دی او د دې یا خبره هم ومنلی شوه، د یا نه زیر مخکې راغی د نون وقایه باندې. نو دې ته ځکه نون وقایه، وقایه معنا ده محفوظ کول یعنی حفاظت کول. نو د دې فعل حفاظت یې وکړو د دې یا نه. د نون چې دی د دې فعل حفاظت د دې یا نه وکړو، د دې یا نه دا فعل بچ کو. نو ځکه دې ته نون وقایه وایي. ټیک شوه. نو دې نون وقایه چې دی دا په صرف نوم یې واخیستلی شي، نون وقایه، نور په ترکیب کې د ده څه کار نشته. نو دا جاء فعل دی او دا یا چې دی دا ضمیر منصوب متصل مفعول به دی او دا زید فاعل دی، زید فاعل. او دا امس اسم ظرف دی، اسم ظرف. دا امس چې دی دا ظرف دی او دا ظرف دا مفعول فی جوړ شو، مفعول فیه. نو ګورئ امس دا مفعول فی جوړ شو. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به او مفعول فی سره جمله فعلیه خبریه شوه. داسې مې یاداره یو بل مثال لیکلی دی، نصرتو ما مدد وکړو، ما مدد وکړو، که ستا ما ستا مدد وکړو، امس پرون. ټیک شوه. نو دا نصر نون سواتره دا فعل دی، دا نون سواتره فعل دی، نون سواتره فعل دی. دا تو ضمیر چې دی دا تو ضمیر دا ورسره د فعل سره متصل دی، د فعل سره متصل دی. نو دې ته به مونږ وایو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل. دا فاعل شو،
تو ضمیر مرفوع متصل دی فعل سره ملاو دی نو متصل دا فاعل شو او دا کاف ضمیر نه دی دا هم دی فعل سره ملاو دی نو دا بشي دا کاف چې دی دا به ضمیر منصوب متصل فعل سره متصل دی بیل نه دی متصل دا مفعول به شو ګورئ دا کاف ضمیر چې دی که نه دا ضمیر منصوب دی ضمایر درې قسمه دي یو به ضمیر مرفوع دي نو دا مرفوع هم دوه قسمه دي یا به دا متصل وي یا به منفصل وي بیا ضمیر منصوب دي نو دا هم دوه قسمه دي یا به متصل وي یا به منفصل وي متصل چې دي اب فعل سره متصل لکه اوس چې څنګه دا کاف ضمیر منصوب د فعل سره متصل دی او هغه ضمیر منفصل چې دي که نه هغه به ایانا ایاکا هغه به ایا سره ملو وي چې کوم منفصل وي د فعل نه جدا وي هغه به د ایا سره منفصل وي او چې کوم فعل سره متصل وي ملو وي هغې ته ضمیر منصوب متصل وایي او دا امسی چې دی دا اسم ظرف مفعول فی شو مفعول فیه نو فعل د خپل فاعل مفعول به او د مفعول فی سره سشو جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو جی نو دا امس چې دی د امس معنا د پرون یو کار چې پرون شوی نو موږ وایو یاره نصرتو کا ما ستا مدد وکړو امس پرون دغه شان جاءني زید زما خواله راغې امس پرون نو ګورئ دا امس صرف د دغه تیر شوي وخت دپاره راځي او دا ایانه چې دی دا د راتلونکي وخت دپاره شرط یعنی راتلونکي وخت سره د راتلونکي وخت په باره کې تپوس کوي او دا ایانه د شرط دپاره هم راځي نو د ایانه چې کله د شرط دپاره راځي نو د هغې نه پس په دوه جملې وي او چې کله د سوال دپاره راځي بس د هغې نه پس په مضاف الیه وي یا به یو اسم وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام